عزتمندو مسلمانانو زموږ په معاشره باندې اخر څه چل شوی دی. کله پلار لګي بچی وژني، مور وژني، او کله بچی لګي مور او پلار وژني. اخر دا به کمې پورې کېږي؟ دا کمې پورې به زموږ دا بېګناه وینې تویې کېږي؟ دا زموږ د خپلو اعمالو د وجې نه. عزتمندو مسلمانانو، موږ کې چې کله د انسان د دین محنت کوي نو د په زندګۍ کې دین راځي. کله چې دی په ځان محنت کوي د ژوند نه دین وځي، او کله چې په کور کې محنت کیږي نو په کور کې دین راځي، او کله چې په معاشره کې دین کار کیږي نو په معاشره کې الله جل شانه دین ژوندی کوي، او کله چې په ملکونو کې او په ټوله دنیا کې د دین کار کیږي نو ټوله دنیا کې الله دین ژوندی کوي. نن ټول انسانان په دنیا پسې اخته دي، د دنیا په خواهشاتو باندې اخته دي، او په خپل نفس په خواهشاتو باندې اخته دي. هر چا نه خپل قبر، خپل آخرت او خپل همیشه زندگی هیره شوې ده. د لږې زندګۍ دپاره محنت شروع دی، او پلار را لګي د بچی وژني او بچی را لګي مور وژني. عزتمندو مسلمانانو، خپل بچو له ښکلې تربیت وکړو او خپلو بچو باندې رحم وکړو. نبي پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق استعمال کړو چې چېرته هم چاله چې ته مطلب په بد اخلاقۍ چا سره خبرې نه دي کړي. څونه ښکلي اخلاق. موږ به تش مثالونه نه کوو، موږ به ځان کې زبردست اخلاق راولو، خپلو بچو کې به اخلاق پیدا کوو، خپلو زنانو کې به اخلاق پیدا کوو. الله جل شانه دی دا کم چې وفات شوی دی، الله جل شانه جنت فردوس نصیب کړي، او الله جل شانه دی مور له کامل صحت ور نصیب کړي، او الله جل شانه دی غونډو کورنۍ ته صبر جمیل نصیب کړي. ډېره غټه حادثه ده او الله جل شانه د سیړه ده. الله جل شانه دی خپل رحم او فضل په ټولو مسلمانانو وکړي.